90 سیکنډ سره زم هماره اور د نن مهم خبرونه. فیلډ مارشل سید عاصم منیر ویلي دي چې پاکستان او چین ملګرتیا نه ماتیدونکې ده او هر آزمایش کې بریالي پاتې شوې ده. د ISPR تر مخه د چین پیپل لیبریشن آرمي د 98 کلیزې په مناسبت په GHQ پینډای کې غونډه شوې ده چې پکې د چین سفیر ژانګ زیډانګ د اعزازي میلمه په توګه ګډون کړی وو. د دفتر خارجه ترجمان ویلي دي چې اپریشن مهادیف په اړه د هند داوا پاکستان لپاره هیڅ اهمیت نه لري. هغه زیاته کړې ده چې بھارت لخوا داسې بیانونه د تاوتریخوالي سبب ګرځي. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د هند په مقابله محصولاتو باندې 25% نه پاکستان له رعایت ورکړي او 19% ټیرف یې لګولي دي. تر دې وړاندې په پاکستان یو کم 10% محصولات لګولي وو. نوی محصولات به د اگست د 9 نیټې نه نافذ کول شي. بلخوا د پاکستان او امریکا د کرپټو قانون سازي کې هم تعاون شروع کولو اعلان کړی دی. پیښور های کورټ د نااهلۍ په ضد درخواست باندې الیکشن کمیشن نه NA1 چترال ضمني انتخابونو نه ودرولي دي. خیبر پښتونخوا کې د پولیو نوی کیس مخې ته راغلی دی. د نېشنل ایمرجنسي سنټر مطابق د نوی کیس خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع کې 10 میاشتو ماشوم کې مخې ته راغلی دی. پولیو کنټرول ادارې ویلي دي چې نوی کیس راتلو سره ټول ملک کې د پولیو متاثره ماشومانو شمیره 18 ته رسیدلې ده. دا تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.